که نور څونه غدار جنرالان یا د استعفا ورکړي که د امریکې نه مجبوروي که زمونږ نوکران دي زمونږ د آیین او د قانون هغوی د تحفظ وکړي دا زمونږ د برداشت نه وځي داسې مه کوه خدای چې موږ بیا بله ورځ راوځو او په یو بل څه باندې مجبوره شو موږ دې نه مجبوره کوي سلام علیکم پوه شوې کوشش په کو پوه شوې ټول ښه پوه شوې تاسو څه پته زه کوم ځای په خدای یقین وکړه چې زه خپله د افغانستان یم پوه شوې قسم مې دی په خدای چې عمران خان چې کوم دی زه دومره مینوان یم دومره مې خوښ دی په خدای یقین وکړه نه 4-5 ورځې چې کوم دی 9 ورځې وشوې پوه شوې چې افغانستان نه څو بېره دغه وینېول پوه شوې والی یم ټکلی یم پوه شوې نه راسره کار شته نه راسره هغه شته پوه شوې عمران خان چې کوم دی ډېر صحیح سړی دی پوه شوې دا دې رها شي پوه شوې دا دې راخلاص شي پوه شوې چې څومره کوشش کو دا څومره کسان څومره راغلي دي پوه شوې حالانکې ما ته خپله خبره حالانکې نه راځي ما 4-5 ورځې چې کوم دی پوه شوې دل مزل کړی په خدای یقین کوئ که پوه شوې چې اوس به هم دا خپې ړکي پوه شوې عمران خان زنده‌باد عمران خان به سر قربان و عمران خان صحیح سړی دی زموږ په تو ګوره نه ګاز شته نه بسمه شته کرایانې کونه کانې غوړې هغه شیان عمران خان چې څه ټایم و سهولت و هغه شی سهولت و عمران خان به سر قربان و ساری زندگی ماته کړئ دا کار وکړو تنبرګه پوره وکړو شکریہ بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زه ملګرت ولامیر سواد بهرین تعلق ساتم او موږ زو رسیدو او دا کوم جذبات زموږ د جوانانو لیدا موږ اسمونیر سپ ته وي چې تاسو زموږ ارمی داسې نه چې د ارمی خلاف یو موږ دا وایو چې قوم څه غواړي نو هغه وکړي تاسو زموږ مشران یې او عمران خان چې دی زموږ پښتنو لیډر نه دی د عالم اسلام لیډر دی عمران خان چې کوم 3 کاله وته دی پېښور کې تاسو خاص خلک ته پته ده چې دا هغه 3 کاله سکونو نه ډرون حمله وه او نه بل څه دهشتګردي وه اوس زموږ پښتنو سره لر دی او کبر دی هر ځای کې موږ سره ناجیزه شروع ده پښتون خو په هنر وجني یو بل نه وجني زموږ باجوړ کم یتیمانان دي واړه ماشومان هغه وجني وای دا دهشتګرد دي ما د 3 میاشتې او د 3 کالو دهشتګرد چېرته نه ولیدلی چې نن زموږ پښتانه وجني 3 کالو ماشومان چې وجني زموږ په تیرا باندې چې کوم زموږ رونه ویشته هغې نن پورې تپوس موږ کوو او که ته دا سوچ کیږي که نه جي زما خو کو دوستانو موږ د باجوړ نه راغلي اوس رارسېدلي وو مازدیګر افسوس په دې خبره باندې چې موږ په عمران خان باندې سر قربان دی خو په موږ باندې د قبایل ازلا باندې چې کوم ظلم او بربریت روان دی نو دا ټولې دنیا ته ښکاره دی چا نه پټ نه دی موږ چې کله راووتلو په موږ پسې وروسته ډرون حمله وشوله او په هغه کې واړه ماشومان شهیدان شولو د چا پښې نه وي د چا لاسونه نه وو د چا سر نه وو نو موږ افسوس په دې خبره کوو چې موږ باندې دا ظلم ولې کېږي دا به آیا د څو پورې کېږي دا پښتون ولې ځورېږي دا ولې شرمېږي موږ آخر څه ګناه کړې ده موږ په دې خبره باندې افسوس کوو د ارمي چیف نه دا زور مطالبه کوو چې دا شی به موږ باندې بر کړی شي او دا د بل ځای ته منتقل کړی شي ځکه چې موږ ډېر وځورولی شو د 2008 نه واخله نن 2025 روان دی په موږ په قبایلو ازلا باندې بې حده ظلم روان دی زمونږ اواز نه میډیا والا پورته کوي نه بل څوک پورته کوي ځکه چې دا غلام میډیا ده پرون په تهران باندې جهاز بمبار کړی ویل دا دهشتګرد هلاک شولو نو وروسته یې ولې تسلیمول او د دغه لپاره 1 کروڑ روپیو اعلان ولې کېده زه په دې خبره باندې افسوس کوم چې وروسته تسلیموي چې زموږ نه غلطي وشوله او اول ورته دهشتګرد وایي نو موږ هېڅ دهشتګرد نه یو موږ امن پسند خلک یو موږ په دې وطن باندې قربان خلک یو موږ د دې حدودو موږ دفاع کړې ده بغیر د پوځ هم کړې ده واینده لپاره به هم کوو خو زموږ نه دا شی نور بند کړی شي دا زموږ د برداشت نه وځي داسې مه کوه خدای چې موږ بیا بله ورځ راوځو او په یو بل څه باندې مجبوره شو موږ دې نه مجبوره کوي خو موږ مجبوره شو نو بیا به دا حالات بیا بدلي ځکه چې زموږ قبایلي ازلا چې کومه ده ټول نن متاثره دي نن څوک په سکولونو کې ناست دي نن څوک په کالجونو کې ناست دي څوک په مدرسو کې ناست دي ټول څوک په خیمو کې ناست دي څوک په روډونو باندې ناست دي نو دا شی موږ نور نه غواړو به زور مطالبه کوو چې دا زموږ نه بند کړی شي او دا موږ نه غواړو دا بل ځای ته منتقل کړو دی کوم یو ګیم نو دا ګیم دې په موږ نه چلی په پښتون دې نه چلی په بل ځای باندې دې وچلی نو دا زموږ مطالبه ده او موږ په عمران خان باندې سر هم قربان دی زموږ په جان هم قربان دی ورته دا غرض چې موږ په دې وجه باندې پی ټی آی کمزوري کړو نو هېڅکله داسې نه دا نشي کمزوري کولی دا یو تحریک دی دا و انقلابي تحریک دی دا به همیشه لپاره جاري او دا به قایم او دایم انشاءالله چې څو پورې رها شوی نه او څو پورې انشاءالله موږ اقتدار ته رسولی نه او څو پورې وزیر اعظم جوړ کړی نه دا وخته پورې موږ نه کېږو والسلام زه به د یو ادنا ورکر په حیثیت باندې دا خبره وکړم که تاسو وګورئ دومره خلک راغلي دي جوګ تر جوګ خلک راغلي دي خو زمونږ د خپل قیادت نه دا ګیله ده
چې پرس کدا خلک د ډېر لري نه راغلي د کشمیر نه خلک راغلي دي د بونیر نه راغلي دي د سواد نه راغلي دي د شانګلې نه مختلف اضلاع نه خلک راغلي دي دلته سیټ اپ نشته جلسه نشته په دې ځکه جلسه ده چې هلته سړی نه موجود ډایرکټ انتهایی زیات دوړه دا ګندې او داسې ځای دی چې لکه بالکل هغه نانسنس غوندې کې ځای دی نو کم سے کم کایندلی زمونږ خپلو مشرانو دا خواست دی چې دا خلک تاسو دومره راغواړئ په یو دومره توقع باندې راغواړئ کم سے کم دا شانتې ځای ورته پرووایډ کوئ چې کم سے کم هغه د جلسې مناسب وي د دې نه مخکې ثوابۍ کې جلسه ویل شوې ده الحمدلله ښه ټیک ټاک ځای او ښه فیسیلیټي وه اوبه وې هر یو څیز چې کوم دی هغه موجود و دلته هېڅ قسم څیز نشته د کرسۍ د ناستې ځای نشته خلک دغه شانتې ولاړ تاسو پخپله لږ د پنډال ته وګورئ بالکل داسې دوړه ده چې خلک به دننه ښکاري نه لایټینګ سیسټم چې کوم دی بالکل نیل دی هېڅ قسمه فیسیلیټي نشته دا خلک چې مین دی دا به عمران خان باندې مین دی دا خلک عمران خان راغلی دی د دې خلکو په دې کې پوچې کردار نشته که ایم پی ای دی که ایم این ای دی که هر څوک دی که وزیر دی بالکل د دې کردار نشته د چې د دې کردار نشته نو ولې خلک کړی ولې خلک کله یو مطلب یو تکلیف ورکوي زما اخره کې بیا د خپل څنګه ملګري یو وخت خبره وکړه هغه به اردو سپیچ کې وکړه زه پښتو کې کومه چې مهرباني وکړئ کاینډلي صرف فوکس عمران خان کې اونلی ستاسو کوم ګول چې کوم دی هغې ته مخه کې دوی په خپل فیسلیټي کې پراته دي په خپل مطلب ماله فنډ راغی ماله فنډ رانغی دا تحریک انصاف یو ورکر چې کوم دی هغه فنډ نه غواړي هغه کار نه غواړي صرف عمران خان غواړي او عمران خان چې غواړي د څه لپاره غواړي عمران خان د قانون بالادستي غواړي او دا خلک چې کوم دي دا خلک په خپله به دا کې ملوث دي نو مهرباني وکړئ د دې څیز نه واوړئ او چې کله هم تاسو جلسې ځای ورکوئ مهرباني وکړئ چې له ښکلي ځای پارکینګ ځای پکې وي هر څه سهولت پکې موجود وي نو دا ډېره غلطه ده په دې باندې شکریہ ډېره مهرباني تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زه چې څه وایم دا چا چې ویلي ایاک نعبد و ایاک نستعین زه د هغې سړي دپاره راوتی یم او زه نه ټول پاکستاني زمونږ بچي روزي زمونږ مشران هم روزي زمونږ نه چې څونه خلک دي هغه دې له روزي زمونږ لیډرشپ ګوري چې دا زما په قافله کې راغله او ما پسې دي دی دې دا یو نوم لکه د محمود خان او یا د پرویز خټک د ځان نه کټ کي دی دې ځان پسې 15 کسه راولي موږ د هغې دپاره روزو مهرباني دې وکړی شي اسیم منیر ته ووایو چې ته نوکر یې ته نوکر یې د هند د ډیرې لاندې خپله نوکري وکړه که نه نو هایي کورټ شته سپریم کورټ شته په هغې دې د ده خلاف مقدمې ته رسي دا غدار دې هم لرې کړي زمونږ ملک ټول عمر جنرالانو روان کړی دی ښه حکومت چې موږ ته راشي دا من نه ډک حکومت د عمران خان و موږ به په کولو میدان په شپې په 2 بجې 1 بجې او موږ په روډونو تلو غل به هم نه لیده اوس بیا په کلي کې موبایل لاس کې نه شي نو غل یې تښتئ نو مهرباني دې وکړی شي چې یو د آئین او قانون بالادستي وکړی شي دا کم شي نو دا غل حکومت دی په فارم 47 اسیم منیر راوستی دي موږ پښتانه و انشاءالله موږ دا راوستی ګنډاپور دی که څه دی خو دیم زموږ هغه د فارم 45 کار نه کوي موږ وکاږي او دی رانه وتښتي په یو اړخ کې دا اوس موږ په څه ځای کې ولاړ یو دې ټولو ته وګورئ مخکې دا د جلسې ځای دی خو زموږ ټیم ضایع کول ما دیاړي پرېښې مزدوري مې پرېښې راغلی دې دپاره خو مهرباني دې وکړي اسیم منیر او که نور څونه غدار جرنیلان دي یا دې استعفا ورکړي که د امریکې نه مجبوروي که زموږ نوکران دي زموږ د آئین او د قانون هغوی دې تحفظ وکړي والسلام باقي کې انډیا سره وجنګي